أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم سورة الفرقان نرلسم سپارہ 53 نمبر آیات وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج اللہ پاک خپل قدرتونه خی په دنیا کې ډېرو ځایونو کې دوه مختلف دریابونه په یو ځای باندې جاري وي د یو رنګ جدا وي د بل جدا وي د یو خوند جدا د بل جدا او دا دواړه یو بل سره یو ځای کېږي نه ګډېږي نه د دواړو په منځ کې د الله د قدرت یو پرده لګېدلې وي یو بل ته اوړي راوړي نه په یو تنده ماتېږي په بل تنده نه ماتېږي مالګي ځینې او تروې او ترخې اوبه دي دقه شانتې په دنیا کې کفر او اسلام هم همیشه لپاره یو بل سره جاري دي خو یو بل سره ګډېږي نه کفر نه اسلام نه جوړېږي اسلام نه کفر نه جوړېږي جدا جدا وي وهو الذي مرج البحرين دا الله هغه ذات دی چې آزاد یې پرېښودي دي دوه دریابونه مرجا آزاد یې پرېښي دي مرجا مرج چې راهګاه ته وایي چې دا څاروي پکې ازادۍ سره ګرځي او ګیا خوري نو دا دوه دریابونه الله خوشې پرېښي دي یو بل سره آزاد روان دي خپلو کې ګډېږي نه هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج عذب دا یو خوږ دریاب دی اوبه خوږې دي فرات خوش ذائقه او خوشګوار څنګه پرې ماتېږي او دا بل چې د ملح اجاج ملح نمکین دی مالګیجن دی او اجاج تریخ دی الله په خپل قدرت باندې په حکمت باندې دنیا کې دوه قسمه دریابونه پیدا کړي دي یو د ټولو نه لوی دریاب بحر محیط سمندر ورته وایي بحر محیط سمندر او محیط ورته ځکه وایي چې د ټولې دنیا نه چاپېره تو راتاو دی دنیا که څلور ځایه شي نو درې حصې سمندر دی او یوه حصه پکې اوچه ځمکه ده
دا طول دنیا انسانان و حیوانات قدے 1/4 حصہ کے آباد دی اور پر 3/4 حصہ کے اوبری 75% پزمکا اوبری اور 25% اس ازمکا را پدے کے آبادی دا انسانان را اس دا 75% سمندر دے دیر سخ مالگی جننے اور تیخرے تیزابیت سے پکے پدے ازمکا باندے دا اسمان نرات میں شوی اوبو پاگے باندے دا انسان و دا حیوان گزران لے پدے کے دریا بلندی پدے کی چینی دی کویان دی یا باران دی پدے اوبو باندے تند ماتے گی دا روزانہ استعمال کار پکی گی اور دا سمندر اوبو خوگینے دا ترشی گی کچرے دا سمندر اوبو خوگیوے نو دا خوگو اوبو دا خاصیت تی کہ دا یوزے ادری گی دا خاصی و بوئی کئی نو کدا سمندر اوبو خوگیوے نو دے با تم را صحاب بوئی شروع کرو کہ دا طول دنیا دا انسانان زندگی با مشکل ہوا نو اللہ خوگی نگی پیدا کرے دا سمندر اوبو دا ترخیری تیزابیت سے پکے مال با پکے دا اور یو وجہ لالا کہ دا انسانانو پدے اچھ دنیا کے سمرا زناور مرشی اور سین پلارشی اور دا سندونو پا ذریعہ سمندر پلارشی نو دا طول دنیا مر حیواناتا سمندر تفروزی اور پدے سمندر کے خطرم اللہ مخلوقات پیدا کری سنگا چھ پا اچھ ازمکا انسانان پیدا کی دا سمندر کے انسانان پیدا کی اور پا سمندر کے پنا کی نام پا کسخا کی نکدا او بخ وگیوی ندا بسخا بدبویا اور انسانان زندگی بخراب شروع ہوتی نو اللہ پا تیزابیت پیدا کرے کدا اچھ ازمکا حیوانات دے سمندر کپڑے وطل ذرا ذرا شی اور خپل پا کم حیوانات پیدا شوری اور اگر پا مرشی لگ وقت پا ذرا ذرا شی بوئی نراخی ندا دا اللہ احسان دے دو قسم دریابون پیدا کری یو خوگی اوبری تیرے انسانان اور حیوانات و ضروریات کی پورا چیگی اور دین مالگی جن و ترخی اوبری اور دا دوار اوبو یو بل سرا تمیلین ملینو پا نظر را دی یو دے روانی دی کو یو بل تا اولی روینا دا خوگی او ترخی دوارا لیکن دا انسان پیدا را پا دے خوگو اوبو کے چرتا ہم مرغلری نوی کنجے کے مرغلرے سیتے دا پدے کی نشترے اور دا سمندر دے ترخو اوبو کے لال جواہرات کی قیمتی اشیاء دا پدے سمندری اوبو کے را اوزی دا انسان کالی کی جوڑے گی نور ضروریاتی کی پورا کی گی وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ او دا اللہ غزات تے مرج البحرین کہ دو دریابون روان کریبی حالا عرض فرات دا یو دریاب خوب دے وحالا ملع اجاج او دا یو تریخ و مالگی جننے حالا ملع دا یو مالگی جننے نمکین دے اجاج تریخ دے وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بینهما اللہ مقرر کرنا دا دے دو دریابون پمن کے برزخا یو پردہ وحجرا محجورا او یو پردہ کریشوی دا دوار ترمنزا حجرا محجورا یو پنائی او یو پردہ اللہ پاس را وصلینا وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا انسان دا پیدائش نمک کے دا ابو یو ساس کرے بے قدر بے قیمتا سوکے پی جنینا خو اللہ پخپل قدرت کاملہ باندے دے قطری دا ابو تا
عقل فکر ورکی و انسان تی جوړ کی بیا مخکې د نسل چلیږي یو پردی سړی وي او پردی ښځه وي کله کله د یو بل سره لیدل کتل نیشي یو د یوې علاقې او بل د بلې علاقې یو بل پېژني نه او دا پردی ښځه او پردی سړی د شریعت په حکم باندې د دوی ترمنځ نکاح وشي د ښځې قام جدا خلک دي د سړي قام جدا خلک دي اوس د دوی ترمنځ الله نطفه پیدا کړله بے قدر بے قیمت یو سپک ساز شوی او د هغې نه الله بچی پیدا کړ اوس دې بے قدر بے قیمته نطفې ته خپل قدرت باندې الله پاک وجود ورکړ عاقل کامل انسان یې ترې جوړ کړ د دې خاوند د دې ماشوم پلار دی د ښځه خاوند دې جوړه شي دا خاوند چې د دې ماشوم پلار دی د تمام قام قبیله د دې ماشوم رشته ده بیا د دې ماشوم مو چې د دغې سړي ښځه ده د هغې تمام قام قبیله د دې ماشوم خپلوان شو بې قدره بې قیمته ساز شو دوه خاندانونه یو ځای شو دې ساز کې لرالل او د دې نوي انسان دوه قامه پیدا شو یو د پلار قام او بل د مور قام لوی لوی قومونه د یو انسان رشته دار شو نوی ناشنا انسان راغی دوه خاندان یې خپل کړل بیا دا انسان بلوغ ته ورسېده او د ده بیا د بل چا سره نکاح کېږي هغه قام بیا راغی ده سره یو ځای شو نو ګوره د نطفې نه الله پاک پیدا کولی که فجعله نسبا صاحب د نسب یې ترې جوړ کړ وصهرا او صهرا هغې رشتې تعلق ته وایي چې د زنانو د طرفه وي لکه سخرولي زمولي خواښېولي انګورولي نو دا تمام تعلقات او رشتہ دارے دا اللہ نعمت تے او دا انسان خوشگوار زندگی دا پارا دا لازم ملزوم دے کہ دا با تعلقات ہی نالے بے وقت رہی یہ انسان اس سے نرے دا با مختلف خاندانوں سارا تعلق ہوئی او پاگے دا گزران روان دے انسانی بقا یو بل پر تعلق باندے دا وهو الذي خلق من الماء بشرا هذا الله ذات خلق من الماء کہ دوبونے پیدا کرے بشرا دوبونے انسان پیدا فجعله زیادہ انسان کرزولے نصبا خاوند نصر وصهرا او خاوند سر ولے زم ولے تو انسان دے نعمت شکر ادا کی وکان ربک قدیرا او ستا پروردگار قدرت لرن کے ہر شے کولی شی ویعبدون من دون اللہ ما او دی عبادت کے من دون اللہ بغیر اللہ ما دا اغ معبودان باطلو لا ينفعهم ولا يضرهم کہ دیتا حس نفع نشی ورکولی ولا یضرهم او ندیتا ضرر ورکولی شی ویعبدون من دون اللہ اور دی بیا عبادت کی من دون اللہ بغیر اللہ نا ما دا اغ معبودان باطلو لا ينفعهم کہ دیتا نفع نشی ورکولی کتول عمر ولا عبادت کی ولا یضرهم او دیتا ضرر نشی ورکولی کبھی ولا عبادت نہ کی وکان الکافر علی ربه ظہیرا او دے کافر انسان علی ربه دخل ربنا ظہیرا شاعرون شاکون کی دی اللہ تے شاکر لا دا اللہ حکم منینا وكان الكافر على ربه ظهيرا او دے کافر انسان فمقابلہ دخل رب کے امداد کون کے دا شیطان سرا ظهيرا دا اللہ مقابلہ کے دا شیطان مرگرتیا کی انسان خپل اصل ایر کو
چې دې د نطفې نه پیدا دی او رب قدیر هغه عاجز وګڼه او یو عاجز مخلوق یې راواغشتو هغه د خدای درجې ته ورسو د خپل رب حق یې ونه پېژنده مخ یې ترې واړو او د شیطان په لښکر کې داخل شو کان الکافر على ربه ظهیرا د رب په مقابله کې د شیطان امدادي شو هغې لښکر کې شامل شو او شیطان چې ګمراه کول کوي نو دا انسان دین بیا ګمراه کول کوي د شیطان ملګرتیا کوي خپله ګمراه او د نورو د ګمراه کولو کوشش کوي د ظهیره شا کوونکي الله ته شا کړه یا ظهیره مددگار د شیطان مددگار شو د الله مقابله کې وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا من غني را لګلې ته الا مبشرا مگر زیر ورکوونکي مؤمنانو ته جنت مبشرا زیر ورکوونکي من آمن ته د جنت ونذيرا او ير اورونکي من کفرا من انکرتا په دوزخ باندې چا چې د الله حکم نه دی منلی انکار کوي نو هغې ته د دوزخ یره اورئ او چا چې منل کړي دي هغې ته د جنت زیرې اورئ وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا منګه نه رالیږلې ته مګر زیرې ورکوونکي مؤمنانو ته د جنت ونذيرا او یره اورونکي کافرانو ته د دوزخ قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا قل ما اسألكم عليه من اجر قل فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما اسألكم ساسن سوال لكم در نغوار منا عليه قد تبلیغ باندې من اجر سو اجرت در نغوارم تاسو نه تنخواه خو نه غواړم چې تاسو په دې تن کې یاره نوره تنخواه نشو ورکولی بې لالچه بې غرضه د الله د رضا لپاره د تبلیغ کومه قل ما اسألكم عليه من اجر او فرمایا ما اسألكم زدر نسوال نکوم نغوارم عليه قد تبلیغ باندې قد حق رسول باندې من اجر سو اجر درنا نغوارم الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا دا الله حکمونه درته اورما د دنیا نفع نقصان دې سره مې غرض نشته فیس درنه نغوارم تنخواه درنه نغوارم کله او منلا خپل ځان بل نقصان نه بچ کی کله او نه منلا نقصان کې به پروزي قل ما اسألكم عليه من اجر د دنیا پیدا نه درنه نشته او د خپل مهنت داغه بدل عوض تاسو نه غواړم نه الله نه غواړم ان اجر الا على الله او زما پیدا صرف دارا چې تاسو د الله لار اختیار کړئ نو چې چا د الله لار اختیار کړي نو ځان له پیدا وکړه کمال یې وکړه ځان له وکړه پیغمبر داسې وی لکه یو ډېر زیات مهربانه پلار بعضې وخت کې دا بوډا بابا ضعیف کمزوری بچو ته وایي تاسو خورئ څکئ خوشحالېږئ نو ستاسو دا خوړل او څکل او خوشحالي دا زما خوشحالي ده بوډا بابا وایي ستاسو دا خوشحالي خوړل او څکل دا زما خوشحالي ده نو پیغمبر امتی ته وایي چې ته د الله په لار باندې روانې او جنت ګټې نو دا ستا دا خوشحالي دا زما خوشحالي ده نور زما پسې بوډا بابا وایي موږ خپل وخت تېر کړی دی بس آخرت ته روان یو بچو دا دنیا اوس ستاسو ته پاتې ده تاسو دې خدای خوشحاله کړي نو د بچو په خوشحالۍ پلار خوشحالېږي نو د امتي په خوشحالۍ پیغمبر خوشحالېږي چې یو بوډا ته دوا کې او د هغه د ذات دوا ونه کې او ته چې خدای دې د بچو دغه مو ساته نو په هغې باندې خوشحالېږي د ځان دې ته هېڅ هم ونه وي خدای دې بچي کامیاب کا
خدای دې دا بچي خوشحاله کا او د بچو د غم دې خدای وساته په دې بچو د خدای خوشحاله بوډا من غټیږي هیڅ فایده هغه نشته خو د بچو په خوشحالېږي نو پیغمبر د خپل امت په ترقۍ باندې خوشحالېږي چې امت د آخرت ترقي حاصله کړي زما پکې څه دي الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا رب طرف طلاق انسا لکه چا نیکي وکړه نو ځان دی وکړله ثواب به ځان له وګټي لکه بدي وکړه وبال یې په خپل ځان وتوکل علی الحي الذي لا يموت توکل او بروسه کوته علی الحي الذي فارزات باندې چې جنبه دې تل تر تلا لا يموت مرنا الله له مرګ نه راځي فنا ولا نه راځي خپل ډیوټي وکا او د چا پروا مه کوه وتوکل علی الحي الذي تتوکل او بروسه کوه په هغه ذات باندې چې جنبه دې تل تر تلا الحي جنبه الذي لا يموت هغه جنبه ذات چې مرګ ولا نه راځي وسبح بحمده او پاکی بیانوا سرد حمد ثنا د خپل وکفا به بذنوب عباده خبيرا کافر الله پاک په گناهونو د خپل بندیانو خبردار الله د خپل بندیانو د گناهونو نه کافی خبر دی نو الله ته خپل بندیان معلوم دي چې کوم ظالم نه هغه سره الله کوئی شوغه پېښه ته پروا مه کوه الذي خلق السماوات والارض هغه الله چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه وما بینهما او هغه څه چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دي فی ستة ایام په شپږ ورځې کې ځمکه اسمانونه او د دې ترمنځ چې څومره خزانې دي هغه ټول شپږ ورځې کې الله پاک پیدا کړی دي ثم استوى على العرش د قائم شوی دی برابر والی کړی دی په عرش باندې څنګه چې د شان سره لایق را ما یلیق بشانه د الله د شان سره چې څنګه مناسب ده استوا علی العرش کړی ده الرحمن فاسأل به خبيرا هغه ذات چې نوم یې رحمان دی نو د هغه په باره کې تپوس وکړه د هغه چا نه چې هغه خبردار دی د الله د شان د الله د رحمت د چا پوی کس نه تپوس وکړه د جاهل او د مشرک نه تپوس مه کوه ځکه چې جاهل او مشرک چې دی وما قدر الله حق قدره دی قدر تعظیم نه دی کړی د الله څومره چې تعظیم پکار دی نو د الله شان الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم پیغمبر علیہ السلام وی الله ستا د شان مناسب ثنا زه نشم ویلی څنګه چې ته په خپل ځان په خپله ثنا وې هغسې زه نشم ویلی زمونږ پیغمبر علیہ السلام د تمام مخلوق نه زیات علم والا دی زیات عقل والا دی او تاسې خپل پیغمبر وایي ستا د شان مناسب ثنا زه نشم ویلی اللهم لا اثني ثناء انت كما اثنيت على نفسك ته چې په خپل ځان په خپله حمد و ثنا څنګه وې هغسې زه نشم ویلی نو په مخلوق کې د ټولو نه زیات لوی عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام اولین اخرین مجموعه علم د هغې نه زیات علم پیغمبر علیه السلام سره دی نو که تپوس کې نو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړه د الله په باره کې نو باخبره ذات د هغه نه تپوس وکړه نو هغه الله دی یا جبرائیل دی او یا محمد رسول الله دی فاسأل به خبیرا تپوس وکړه الله په باره کې د خبردار ذات نه
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ ہر کله چې دوی ته وویل شي سجده وکړئ تاسو رحمان ته، الله ته چې نوم یې رحمان دی، نو قالوا وما الرحمن، وی دا رحمان څه شی دی؟ الله نه مني، د رحمان د نوم نه یریږي، د جهالت په وجه باندې، د ناواقفتیا په وجه باندې وی رحمان ته سجده ولې وکړم، او ایله بله ستا په خولې باندې به ورته سجده کوم، او د کومې نه وی انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، انسجد آیا من به سجده کو لما هغه خدای ته تأمرنا چې ته راته امر کې، وزادهم نفورا دې خبرې زیات کړ دوی لره نفرت او تیښته د الله نه نور هم تښتېدل. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، دا الله برکت والا دی، تبارک الذی ډېر برکت والا دی هغه ذات جعل فی السماء بروجا چې په اسمان کې برجونه پیدا کړي دي، لوی لوی ستارې یا اسماني قلاګانې یا د فرشتو د څوکۍ ځایونه، دې ته بروج وایي. اسمان په باره تقسیم شوی دی او هرې حصې ته یو یو برج وایي. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا هغه ذات دی جعل فی السماء چې جوړ کړي دي اسمان کې بروجن برجونه، وجعل فیها سراجا او پیدا کړي دي جوړ کړي دي الله په دې کې سراج انور، سراج چراغ، دا انور چې دی نو دې ته چراغ ویلی دی. وقمرا منیرا او روخان سپومه پکې الله پاک پیدا کړی ده. په اسمان کې غټ غټ برجونه دي او نور سپومه د دې په ذریعه باندې د شپې او د ورځې انقلاب راځي، د تیارې او د رڼا بدلېدل راځي. نو په دې کې فکر وکړه، دا د الله د قدرت نشانات. فکر پکې وکړه، الله د قدرت دا نشانات پیدا کړي لمن اراد ان یذکر، هغه چاله پیدا کړي چې سوچ اراده وکړي ان یذکر چې په دې کې سوچ وکړي. نو په دې کائنات کې سوچ وکړه، نصیحت پکې واخله او اراده شکورا یا شکریه اراده وکړي. وی د ټولو نه ډېر زیات تاوان والا انسان دی، غټ تاوان او نقصان د انسان کیږي. مثال په طور د یو سړي عمر 60 کاله دی، نو په دې 60 کاله کې 30 کاله شپه ده او 30 کاله پکې ورځ ده. نو دا 30 کاله خو د شپې په غفلت کې تېر کړل، د 30 پاتې شو. نو د عمر شپږمه حصہ یعنی 10 کاله دا د غرمې په آرام کې تېر کړل. 60 کاله عمر کې نیم شپه نیم ورځ، نو دا نیم 30 کاله هم د شپې په خوب تېر کړل. او شپږمه حصہ دا د غرمې آرام کېږي، نو 10 کاله ته هغه لاړل 40 شو، نو په شپېتو کې 20 کاله پاتې شو. نو په دې 20 کاله کې کومه توره کړې وه، ورځ دې تېره په شومې کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوې خانه خرابه. عمر خو ټول 80 کاله کې 20 دی، هغه 20 محبس تېر شو. نو په دې کائنات کې فکر وکړه چې الله ته څومره لوی ذات دی، دا څومره لوی لوی نعمتونه دې پیدا کړي دي. که د انور دې راته په یو ځای ودرولې او ټول عمر را باندې د انور شهادانې راتلې، د پټېدو درک به نه لګي، د ګرمۍ نه به مرو. او که د انور دې همیشه لپاره لرې کړې، د یخنۍ نه به م ګلګوزې کولې، په ځان به نه پېډو رپېدو به.
نو الله انور سپومه دا ټول پیدا کړی دي او انسان ستا دپاره پیدا کړی دي. جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. جعل في السماء بروجا دے اسمان کے برجونه دي. جعل فيها سراجا دے اسمان کے نور دي. وقمرا منيرا روخان سپومه دے اسمان کے. اوس د دې ته نه خدای تپوس نه کوي، نه په دنیا کې، نه په قبر کې، نه په آخرت کې. وایي که نه سپومه په سویم اسمان کې او د انور په سویم اسمان کې، دا تپوس تا نه خدای نه کوي. په دې ځان مه ستړی کوه. د انور په سویم اسمان دی او سپومه په سویم اسمان دی. دا په دې اسمان کې ورته تکوالي دي او که نه داسې ځوړن دي لکه چت کې چې بله پړه ځوړن کړی دی. نته سره د شریعت د عقیدو خبره نشته دی، خو ظاهره دا ده چې د انور سپومې ستوري دا ټول د دې رومني اسمان نه لاندې دي، دا په دې فضا کې دي. اسمان ډېر لرې دی. که ساینسدانان سپومې ته وکتل، سپومې خو له موږ نه ډېره لرې ده، خو چې وکتل او هلته بره کتل بیا هم نو اسمان دومره لرې ښکاري لکه دی نه چې لرې دی. د اسمان دا دی نه دی معلوم کړی. دوی دا د نظر حد دی او بس مخکې شینوالی جوړ شي، نور دی نظر نه لګېږي. خو اسمان شته. د ستوري سپومې کوم ځای کې دي؟ دا د اسمان او د ځمکې منځ کې دا فضا ده، دقه ځای کې دي. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه هغې یو کتاب لیکلی دی، این الکواکب، دا ستوري کوم ځای کې دي. نو د قرآن او د حدیث او د جدید فلسفې او قدیم فلسفې په رڼا کې هغوی ښوده چې دا ټول د اسمان نه لاندې دي. جعلنا فی السماء بروجا، د اسمان کې برجونه دي. الم تروا کیف خلق السماوات، الم تروا دی ګورنه کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، دا هو اسمان قد فقط الله پیدا کی. وجعل القمر فيهن نورا، دې کې دا سپومې روښانه پیدا. وجعل الشمس سراجا، دې کې دا نور چراغ پیدا کړی دی. دا چراغ دی دې کې رڼا هم ده، خو که دې لمبې ته ګوته نږدې کړې نو سوځول هم پکې شته. نو دې نور ته سراج ځکه چې رڼا هم پکې ده خو تا هم پکې دی، او سپومې صرف نور دی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، دیر برکت والا دی هغه الله چې پیدا کړی دی په اسمان کې برجونه. وجعل فیهن سراجا، وجعل فیها سراجا، الله پیدا کړی دی اسمانونو کې نور، سراج چراغ دیوا نور. وقمرا منیرا، او روښانه سپومۍ. وهو الذی جعل اللیل والنهار خلفه، دا الله هغه ذات دی جعل الليل والنهار چې پیدا کړی د شپه او ورځ خلفتا، یو بل پسې راتلونکي، بدلېدونکي را بدلېدونکي. لمن اراد ان یذکر، دا د هغه چا دپاره چې اراده لري ان یذکر چې نصیحت قبول کړي، او اراده شکورا، یا دې اراده وکړي د شکرې. هو عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على ربهم هونا. دے آیات کے دا اللہ پاک خاص بندیان اور دا وی خلی خلی صفتنا اللہ پاک بیانا کل انشاءاللہ سباشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور السما سپارہ اور 63 نمبر آیات. سورة فرقان کے آخر کے دا اللہ پاک دا خاص بندیانو ذکر کی گی اور دا خاص بندیانو لقب دا عباد الرحمن. دا لقب عباد الرحمن دا خاص بندیانو دا پارا دا اللہ پنیز بانی اور دیر لے اعزاز دے. ایسے کو تمام مخلوق دا اللہ بندیان دی. تمام مخلوق دا اللہ پاک دا حکم تابعی دا ارادے تابعی. خود دے کہ مراد دا بندگینا تشریعی او اختیاری بندگی دا یعنی اخپل اختیار باندے پل تمام خواہشات دا اللہ پاک دا رضا تابع کی. رضا سے خاص بندیان تا اللہ پل بندیان وی یو عزت ورکا. دا یو سڑی بچی وی نو ٹولے بچی دی زامنی دی ٹول خو یو عزت نزدے رے نو دا زماز وی دی ولی دا نوری نوری سو دا نورن دی خود یو تے کہ دا زماز وی دی یعنی دا ما تا دیر زیاد نیز دے دی دیر میں خواخ دی. نو تمام مخلوق دا اللہ بندیان دی خود کم انسانان دا پل تمام خواہشات دا اللہ دا حکم التابی کی اللہ وی دا زما بندر ہے. نو دے خاص بندیان تا یو اعزازی لقب اللہ ورکت دا عباد الرحمن دا اللہ بندیان دی. و دا اللہ نمون خودیر دی خو پا اسماء الحسنہ کے رحمان لفظ منتخب کو. دیر پارا کہ دا مقبولین و عادات و صفات دا اللہ دا صفت رحمانیت ترجمان دی. یعنی پدیر اللہ خصوصی رحم دے ذکر والا خاص صفتن ورکڑی دی خاص اخلاق عادات والا ورکڑی دی. پدی صفتنوں کے دا عباد الرحمن پدی صفتنوں کے دا عقیدے درست والے ہم شامل لے اور ذاتی اعمال تکے ہم کہ دا بدن پر تعلق دی یا دا مال سا دا طول شامل لی ہر سبب اللہ دا رضا مطابق لی.
د شپې او د ورځې عبادت د الله د یرې، د ګناهونو نه بچ کېدل د الله د یرې، که د خپل اولاد او د بیبیانو اصلاح کوي نو د الله د یرې. نو لومبنی صفت د دوی دا ده چې عباد دي، وعباد الرحمن دا د الله بندیان دي. عباد د عبد جمع او عبد بنده ته وایي. عبد بنده غلام چې د یو آقا مملوک وي، ملکیت وي، د ده وجود او د ده تمام اختیارات د آقا د حکم لاندې وي. یو مالدار سړی و، هغه ځان له یو غلام واخیسته په بیه، ایجاب قبول وشو او غلام یې ځان سره چې را روانو نو تپوس یې کوي چې ستا څه نوم دی؟ وی مولا چې ستا کم نوم خوښي بس هغه مې نوم دی، چې ستا کم نوم خوښي همې نوم دی. بیا څه وخت پس تپوس کوي چې فلانیه ستا کم قسم لباس خوښ دی؟ چې همې درلالم. مولا چې ستا کمې خوښي همې خوښي دي. بیا څه وخت پس درته خوراک تپوس کوي، کم قسم خوراک ته دې زړه کېږي، کم دې خوښ دی؟ وی مولا چې کم راکې نو همې خوښ دی. نو آخر دا مولا دا نیک ورته وایي، وایي ستا خپل هم څه خواهش ته که نه ټول هر څه زما؟ نو هغه ورته وایي چې کله زما خواهش پیدا شو خو بیا زما غلامي ختمه شوه، زه غلام په هغه وخت کې چې زما تمام خواهشات ستا د حکم تابع وي نو زه غلام یم، او چې زما خپل خواهش هم پیدا شو خو بیا زه غلام نه یم. نو عباد الرحمن د الله بندیان، الله ولا الله دا خطاب ورکړی دی، دا لقب ولا ورکړی دی چې دوی تمام خواهشات د الله د حکم تابع کوي. خپل تمام عقاید، خیالات، هر اراده، خواهش، حرکات، سکنات د خپل رب د حکم تابع کی. هر وخت غوږ یې تکیه کړی دی چې د الله د طرف نه کوم حکم به راځي چې زه یې ومنم. نو دې ته عباد الرحمن وایي. دویم صفت د دوی دا دی چې یمشون علی الارض هونا، دوی په ځمکه چې ګرځي نه ګرځي په عاجزۍ سره، په تواضع او په عاجزۍ سره. نو لفظ د هون عاجزي، وقار، یعنی د غرور او د تکبر تک به نه کوي، متکبرانه انداز کې به نه ګرځي. د دې نه ډېر غلي غلي ګرځېدل مراد نه وي چې لکه د مړو په شانتې روان وي، داسې مراد نه دی. بغیر د ضرورت نه د مړو په شانتې ګرځېدل خلاف سنت دي. لږ چالاک وګرځه. چې دا د مریض په شانتې ټک کوي او په زور ځان داسې خلکو ته عاجز عاجز ښکاره کوي، وی دا غرور او تکبر دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو نوجوان ولیدو چې ډېر په مزه مزه روان و. تپوس یې ته کله که بیمار یې؟ وی نه. کوړی یې ورپسې راوسته، وی نیغ ګړندی شو. دا نه دی مړی جوړ کړی دی، دا د بزرګي نه ده. یمشون علی الارض، دوی چې تک کوي په ځمکه باندې هونا په عاجزۍ، یعنی تمام اندامونه عاجزي ښکاره کوي، دلالت په عاجزۍ باندې کوي. ناواقفه بنده به دې معذور وګڼي، دې بیمار نه دی، معذور نه دی، خو په ده باندې د الله خوف دومره غالب دی چې دنیا او د دنیا تمام اشیاء د ده د ذهن نه شاته کړي دي. او کم بنده چې په الله بروسه نه کوي
او د دنیا په سوچونو پروت دی، همیشه دی په افسوس کې دی. کم بنده چې د الله نعمتونه صرف د خوراک څښاک ګڼي او خپل اخلاقو ته خیال نه ځي، علم نه حاصلوي، نو د لپاره بیا عذاب دی. یمشون علی الارض هونا، دویم صفت د دې ښکلو بندیانو د عباد الرحمن دا دی چې دوی په ځمکه باندې تک کوي نو په عاجزۍ کوي، په غرور او تکبر یې نه کوي. او دریم صفت یې دا دی چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، چې دوی سره کله مخاطبه کوي، خبره اتره کوي جاهلان، قالوا سلاما، نو دا نیکان بندیان ورته سلام ووایي. الجاهلون جهالت والا خلق، الجاهلون جهالت والا، مراد د دې نه دا نه دی چې بې علم سړی ورسره خبرې کوي، کله کله به عالم وي خو ځان به جاهل چې د جاهلانو خبره به کوي. دقه هم ترې نه مراد دی چې دې بنده سره د دې چې دی به د علم دعوه کوي خو خبرې د جاهلیت دي، نو دله جواب مه ورکوه، وقالو سلاما. دې کې لفظ د سلام نه مراد عرفي سلام نه دی بلکې د سلامتیا خبره ته مراد ده. نو دې به جاهلانو ته د سلامتیا خبره کوي، د جاهلانو د خبرې جواب په جهالت باندې به نه ورکوي. یو سړی د سره بد کوي نو ته به بد نه کوې، دا د جاهلانو کار دی. د عربو د جاهلیت د زمانې یو شاعر وایي الا لا یجهلن احد علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین، الا لا یجهلن احد علینا، خبردار په منځ څوک جهالت نه کوي، او کوي کو فنجهل فوق جهل الجاهلین، د ټولو جاهلانو نه زیات جهالت به ورسره موږ هم وکړو. من سره دې څوک په جهالت نه مخامخ کېږي، کني د ټولې دنیا نه زیات جهالت سره به موږ هم مخامخ شو ورسره. دا څه خبره نه ده. په پل باندې یو ګاډی ولاړو او د بل اړخ نه یو خر را روانو او د دې اړخ نه پې یو سایکل والا ورغی، دا سایکل والا ځان بچ کړو، یو خوا ته ګاډی ولاړ دی بل خوا دا خر راځي، نو د داسې د پل په اړخ باندې هغه ډبه چې په هغې پکې خو سایکل یې ودرو، هغه خر چې را نږدې شو د سایکل ویرې نو یو لته یې وواله سایکل له یې لته ورکړه، چې اوس ده ورته سایکل ودرو دی یې ورغله، دوه لته یې وله ورکړي، زه ستا نه څه کم خو نه یم. دا خو د خرو کار دی چې خر لته وواله نو دا سړی ورته وایي زه ستا نه څه کم خو نه یم، دوه لتې یې وله ورکړلې. نو الا لا یجهلن احد علینا، من سره د څوک د جاهلیت خبره نه کوي او کوي که نه فنجهل فوق جهل الجاهلین، ورسره به د دې نه زیات وګورو. نو دا د جاهلیت خبرې عباد الرحمن نه کوي. انتقامي معامله نه کوي بلکې د صلح سلامتیا خبرې کوي. څلورم صفت د دې دا دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، دوی د خپل رب په مخ کې شپه تېروي، نو په سجدې او په قیام باندې تېروي، په عبادت کې ټوله شپه بیدار وي. د شپې د بیدارۍ ذکر دلته ځکه کېږي چې شپه د آرام وخت دی، او په دې شپه کې چې آرام پرېږدې او عبادت ته ودرېږې نو دا یو ډېر زیات سخت مشقت دی، او په دې شپه کې د ریا او د تکبر احتمال او خطره نشته دی. هېڅوک هم تا نه ویني د دې شپې په تیاره کې پټ الله ته جاړې ولاړې عبادت کې، هېڅوک یې نه ویني، ته پوهېږې او الله پوهېږي. نو د ریا نه بچ وي.
عباد الرحمن د شپې او د ورځې په عبادت کې په طاعت الله کې مشغول دي. د ورځې تعلیم، تبلیغ، جهاد فی سبیل الله وغیرہ، او د شپې د الله په مخ کې عبادت گزاري کوي. د دې وجې نه د تهجد د مانځه ډېر لوی فضیلت احادیثو کې راغلی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی قیام اللیل یعنی تهجد پابندی سره کوي، ځکه ستاسو نه مخکې د الله د نیکانو بندیانو عادت پاتې شوی دی. او د شپې تهجد الله سره بنده قریب کوي او د ده د ګناهونو کفاره ده او د ګناهونو نه منع کوي د شپې عبادت. اوس دا خو د الله د خاص بندیانو عادت دی. پاتې شو کمزورې زمونږ په شان بندیان چې دوی د شپې نشي پاڅېدی، نو د ماسخوتن لمانځه نه وروستو یو 2 رکعته نفل دي وکړي، دا د قیام اللیل شو. ناراسته کمزورو لپاره ماسخوتن لمانځه نه پس 2 رکعته نفل وکړه، دا د قیام اللیل. بات لله ساجدا او قائما. او چې ډېر کمزوری دی دا 2 رکعته د وسه نه کېږي، نو ماسخوتن لمونځ جمع دې وکړي، لکه چې نیمه شپه د عبادت وکړه، او د سهار لمونځ په جمع دې وکړي، باقي نیمه شپه د په عبادت کې تېره کړه. د سهار او ماسخوتن لمونځ چې کم از کم په جمع وکړي، نو د قیام اللیل ثواب دې ټول شو ټولې شپې. داسې نه چې بس صرف او سهار ماسخوتن لمونځ کوې، نور هم ثواب نه کېږي. نو لکه دې منځ منځ کې شپه کې پاڅېدې، نو معنه به لا عجیبه شي، نور به هم خوند وکړي چې څونه یې خوږې نو خوږېږي. خو چې دا ډېر کمزوري دی، نو کم از کم د ماسخوتن لمونځ په جمع او د سهار لمونځ په جمع. اوس چې دا عبادت څوک کوي چې د ورځې تبلیغ، تعلیم، جهاد، د شپې عبادت کوي، نو په دې کې غرور تکبر نه راځي، په دې عبادت خاضره کېږي نه. بیا هم عاجزۍ سره سوال کوي چې الله عذاب نه مې وساته. زمونږ غوندې نه چې 2 رکعته نفل وکړي، بیا بره ګور چې اوس به جبرایل ماله راشي، په 2 رکعته به جبرایل را روان. نه دې شپه ورځ عبادت کوي، او بیا هم وایي والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. یا الله دا جهنم عذاب زمونږ نه لرې کړي، موږ د جهنم د عذاب نه بچ کړي. هر وخت د خدای نه یېرېږي، آخرت فکر وي. نو شپږم صفت د عباد الرحمن دا دی چې اذا انفقو، چې کله دوی خرج کوي، مال لګوي، نو نه پکې کمې کوي نه پکې زیاتې کوي، اسراف هم نه کوي. لن یسرفو ولم یقترو، نه اسراف کوي او نه شمتوب او بخیلی کوي. منځ منځ کې چلیږي. د اسراف لغوي معنا د حد نه تجاوز کول، او د شریعت په اصطلاح کې د ګناه په کار کې خرج کول اسراف. اگر چې یوه پیسه وي، د ګناه په کار کې یوه پیسه کې لګې، نو دا اسراف. او په جایز او مباح کارونو کې د ضرورت نه زیاتی خرج کول دې ته تبذیر وایي، فضل خرچي. دا د اسراف په حکم کې راځي. او ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا مبذرین زیاتی خرچ والا دا د شیطان رومري. اقتار فمانا د بخل لے، ولم یقترو دوی اقتار لے کئی. اقتار بخل
شمتوب نه کوي په کوم کارونو کې چې الله او د الله د رسول له طرف نه د خرج کولو حکم راغلی دی په هغې کې خرج کې تنشا کول یا بالکل نه خرج کول دا اقتار دی دې ته شمتوب وایي بخل ورته وایي نو د الله مقبول بندیان د هغوی صفت دا دی چې نه خو زیاتې کوي او نه ډېر شمتوب او کمې کوي بلکې درمیانه روي کوي پیغمبر علیہ السلام فرمائی من فقه الرجل قصده في معيشته دا سړي او خيارتیا علامه دارا چې په خرج کې میانه روي اختیار شي نه اسراف کوي نه شمتوب کوي بل حدیث کې راغلی دی ما علم من اقتصدا څوک چې میانه روي کوي اعتدال باندې قائم وي دی به چر خوار او غریب نشي محتاج به نشي وم صفت د دې دا دی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر الله سره بل معبود نه بلي عقیده صحیح ساتي په عبادت کې الله سره څوک شریکوي نه او اتم نهم صفت دا دی چې لا يقتلون النفس یو نفس ناحق وجننا عملی گناہوں کے دستور میں لوے سخت گناہ دارا کہ بے گناہ انسان قتل کے نہ عباد الرحمن دا اللہ نیک بندیان اوی بندیان وجننا دا یو مسلمان انسان وجل تقدریو وجو جائز دی یو چې قصدن بل وجلی وي خپل اقرار کوي یا شاهدان شهادت کوي نو دا قاتل به قصاصا وجلی شي دا جائز نمبر 2 شادی شدہ زناکار سړی او ښځه چې خپل اقرار کوي یا په څلور شاهدان شهادت وکړي نو دوی به سنګسارولی شي وجل بشي د دوی وجل جائز اور نمبر 3 اللہ دې نه کړي مسلمان کافر شو مرتد شو نو درې ورځې به حاکم ایثار شي او عالمان به ورته راولي د دې شک شبه به وباسي که اسلامي عقیده کې د دې شک شبه ختم شو بیا مسلمان او که نه په خپله غلطه عقیده کلک شو اسلامی عقیده و نه منله نو درې ورځې نه پس به حاکم حکم وکړي چې دې قتل کې مرتد دی په دې درې وجو باندې د یو انسان وجل جایز د دې نه علاوه بله وجه نشته چې مړی کړي نو د الله نیکان بندیان بزرګان هغه دي چې دوی نه وجلي یو نفس او که دا کار یې وکړو عقیده یې خرابه وه عمل خرابو دا غد گناہونے وکل یلقا اثاما دا گناہ سزا سره به ملاقات شي یا اثام د جهنم یو څنګه دا چې ډېر سخت عذابونه لري پکې نو هغې اثام نومې کندې ته به وغورځېږي او بیا به په دغه ځای کې همیشه وي که توبه وویستله الله بیا توبه قبوله کړي او که توبه ونه ویسته نو عذاب تلا لسم صفت دا دی چې لا یشهدون الزور یشهدون دی حاضری نه کوي د ګناه کارونو ته حاضری نه کوي باطل مجلس د دروغو مجلس کې شریکیږي نه
पदा से मजलिसों के शिरकत न परहेज कई। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाई द दीन मुराद द मुशरिकानो मेले वगैरह नहीं, द मुशरिकानो जश्न मेला रस्मुना त्यौहारुना नेकान बंदियान अल्तनजी। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, मुहम्मद इब्न हनफिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि बुजुर्गान नेकान तक़वादार इबादुर रहमान आगा खलक दी कि द गाने बजाने मजलिस से निजी, द मूसीक़ी मजलिस था निजी, द गड़ेदो द नाच ज़ैनता द बेहयाए ज़ैनता निजी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाई द शराब मजलिस तन वर्दी ला यशहदून ज़ूर के दाखिल बार में। और बाद हजरात फरमाई ला यशहदून ज़ूर वही दी दे कि ला यशहदून पमाना द शहादत द गवाहे रे द प्यार आयात मतलब दा कि इबादुर रहमान द अल्लाह ने कान बंदियान द दरोग शहादत ने कई ज़का शहादत ज़ूर गुनाह कबीरा। पैगंबर अलैहिस्सलाम द दरोग गवाहे था अकबर अल कबायर वेले गट गुनाह वत वेले। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि द चा पबारा के दा खबर साबित शी कि द दरोग शहादत करे रे वेदल बसलवेख कोड़े सजा वर्के कि 50 साबित अशवा कि द दरोग शहादत करे रे बसलवेख कोड़े सजा वाला वर्के मख वाला तोड़ के और बाजार के चक्कर वाला वर्के ऐलान ओके कि दा दरोग शहादत वाले दा दरोग जल्दी पयोमा में लकी बमद शहादत कबली गिना दा दरोग जल्दी मख वाला तोड़ के फखर सोर के बाजार के चक्कर वर के और ऐलान ओके दा दरोग जल्दी वे शर्मवे और दिन पति देर मुदा कैद के देर मुदा मकदार इन्हें खोले कोई देर मुदा कैद के ये वो लसन सिफतदार है कि वैजा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। कसम खुदा गलत मजलिस होता न वर्दी गलत मजलिस होता और इत्तेफाकन पदा से गलत मजलिस वर्षी तो शराफत सर तीरशी दगा मजलिस और दगा अमल काबिल नफरत गणी और द गुनाह पकार के कम खलक मुब्तला भी नदावी तहकीर न गई और शान से अफजल न गई ताना चौक बोला जो सोना खसड़े में जपदे गलत मजलिस के न के न और दा फलाने दा से दागस पता कि बेपता से जाए के ना से दा से न कही कि बल तस्पुकूरे ओजान तद्रुन गोरी दा से न कही और चेर चार ओम न कही। दौलतम सिफत इदारे के ज़किरू बे आयात रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना कल दीता द अल्लाह प आयातुनो नसीहत उकरीशी द आखिरत याद वर्करीशी खुदा से पपट स्तरगो नवर मुतवज्जी कीगी बल्कि दे खुद सोच फिक्र उठी पूरी की जान और वाक़ई अल्लाह हुक्म ने नबिया पे अमल कई बे सोच बेफिक्रा तचा अमल तखमवाया और वर्गड़ेगा पचमा बल्कि फिक्र का जो वाक़ई हुक्म द अल्लाह द अल्लाह द रसूल ने कि द अल्लाह द अल्लाह द रसूल हुक्म साबित शी दे तो वर्दा जार लसम सिफत इदारे कि वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना
وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. دا بچو دا بیبیانو په باره کې د الله نه سوال کوي، یا الله دا بچی او دا بیبیانې زمونږ د سترګو یخوالی وګرځئ. یعنې د الله په طاعت کې مشغول کې چې ته ورته وګوره موضوع مې پې خوشحاله شي. روغ صحت هم د بچو غواړه او په عبادت کې مشغولیت هم غواړه. نو دې کې اشاره ده چې د الله مقبول بندیان یوازې د خپل ځان فکر نه کوي، د خپل ځان په نیکۍ باندې غاوره کېږي نه، بلکې د اولاد او د بیبیانو اصلاح عمل او اخلاق په فکر کې هم وي. دعا غواړي چې الله بچي مې نیکان کې وجعلنا للمتقین اماما، او موږ د متقیانو امامان وګرځوه، پیشوان جوړ کړي چې ته نیکې اول او ستانه رنګ واخلي بچي هغوی هم نیکان شي، ته په خپله د بچو امام شولې. نو خدای امام نیک کې او زما بچي او اهل و عیال هم نیک کې. ځان کې لویي نه راولي، عاجزي ده پکې. اوس داسې قسمه خلک د هغوی لپاره یجزون الغرفته د جنت بالخانې به ول الله ورکوي. په ځمکه چې موږ ته د اسمان ستوري څنګه ښکاري، نو د جنت دا بالخانې به په جنت کې لکه د ستورو ځلېږي. خلک وایي دا د فلاني بنګله ده، دا د فلاني بنګله ده. د جنت بالخانې داسې دي چې دننه بهر ښکاري، بهر دننه ښکاري. وایي دا بالخانې د چا دي؟ د هغه چا چې څوک نرمې خبرې کوي، ځان پاک ساتي، هر مسلمان ته سلام کوي او اوږي له طعام ورکوي او د شپې تهجد کوي. دا بالخانې د هغه چا. او بیا په دې کې بل اعزاز به دا وي چې فرشتې د هر طرفه راځي، مبارکباد او سلام به ورته کوي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. دا الله چې نوم رحمان دی، خاص بندگان چې دي الذين اغري يمشون على الارض هونا، چې ګرځي په ځمکه باندې په عاجزۍ سره. واذا خاطبهم الجاهلون، هر کله چې دوی سره خبره کوي جاهلان، قالوا سلاما، نو دوی ورته د سلامتیا خبرې کوي. د جاهلیت جواب په جاهلیت نه ورکوي، د سلامتیا خبرې کوي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. عباد الرحمن هغه نیکان خلک دي یبیتون لربهم چې شپه تېروي خپل رب ته، سجدا په سجده، وقیاما او په ولاړې قیام اللیل کوي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. او دا هغه خلک دي یقولون چې وایي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اے زمونږ ربا واړې زمونږ نه عذاب د جهنم. ان عذابها كان غراما، بشک عذاب د جهنم لازم دی د دوزخیانو سره، یا تباهی ده. كان غراما تباهی و بربادی ده. انها ساعت مستقرا ومقاما. انها بشک دا جهنم ساعت مستقرا دیر ناکار زید قراری دی، و مقاما او دیر ناکار مقام دا اسیدو دی. والذین اذا انفقوا، او دا اللہ نیکان بندیان اغری اذا انفقوا چکل خرچ کئی لم یسرفو، اسراف نہ کئی بیضائع خرچ نہ کئی، ولم یقترو او نہ تنگشی و بخل کئی، وکان بین ذالک قواما، ویدہ داکار پمنز دے کے پا اعتدال کمیوے و نزیاتے. وکان بین ذالک قواما، داکار پا اعتدال باندوی
د کمیو د زیاتی ترمنځ. والذین لا يدعون مع الله الها آخر، عباد الرحمن اغا خلق دی لا يدعون مع الله چې نه بلی د الله سره الها آخر بالمعبود، ولا يقتلون النفس التي نوجني هغه نفس حرم الله چې الله داغه وجل حرام کړی دی الا بالحق مگر په حق سره وجني. او د حق وجل د قدرې طریقې دي چې قاتل عمدن شادی شدہ زناکار او مرتد دی. ولا یزنون او دا اللہ نیکان بندیان عباد الرحمن لا یزنون زنا و بدکاری ہم نکی. ومن یفعل ذالک یلقى اثاما، اگا چاچو تا کارو کو نو دے با ملاقشی د خپل جرم د سزا سرا یا د جہنم د کند سرا با ملاقشی. یضاعف له العذاب دچن بکریشی د پار عذاب یوم القیامت لقیامت پرز ویخلد فیه مهانا، او دے با ہمیشہ پدے کے خوار و ذلیلوی. دا سزا د کافر د پارا مومن د پارا ندا. مومن لره یو عمل سزا یک چندا دو چند دا، او کافر د پارا عذاب دو چند. الا من تاب و آمنا، مگر اغا سوک دے عذاب نہ بچ دے تاب چے توبے وستا و آمنا او ایمان رو یقینو کو و عمل صالحا او عمل دنے کیو کو فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم، پس دغا خلق چری یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتهم دوی گناہنا حسنات فنیکو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کے مہربان نے. الا من تاب و آمنا، مگر اغسور دا عذاب بچے تابت توبہ وستا و آمنا او ایمان امرور و عمل عملا صالحا او نیک عمل اکر فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم، قصدا کسان چیدی بدل بچی اللہ گناہنا دبی حسنات پنیکو. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کی او مہربان نے. ومن تاب وعمل صالحا، او اغچاچ توبہ وصل وعمل نیک فإنه يتوب إلى الله متابا، اور بے شک دی رجوع کی اللہ پاستا متابا پر رجوع کولو دے اللہ تا توبہ باشی. والذین لا يشهدون الزور، عباد الرحمن اغا خلق دی چنہ حاضری گی غلط مجلس نتا لا يشهدون الزور شہادت دروغ نکی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، ہر کلچ بھی پیو بیہود مجلس تیری گی مروا کراما فعزت و شرافت بان تیری گی. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، ہر کلچ بھی پویولی شی دیتا نصیحت ورکولی شی بآیات ربهم فآیاتنا الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. دا عباد الرحمن دا اللہ پاک دا خل متقیانو پرہیزگار خلقو صفتنا اللہ پاک بیانی. نو یو صفت ادار چی دی با عبد وی بندگی بکی، دویم صفت ادار چی دی پزمک پا عاجزے گردی یمشون علی الارض ہونا، اور دریم صفت ادار چی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جہالت والا خلق دی سرا مخاطب شی دی وطن سلامتیا خبرو کی. سلورم صفت دار چی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، خپل رب تا پتا دا سے حال کے تیرے چی اللہ تا سجدے کی قیام کی. انزم صفت دار چی یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، سرد عبادتنو غرور تکبر پک نرازی وی رب دا عذاب جہنم نم اساتا. اور شپگم صفت دار چی کل خرچ کی نو نہ زیادے کی نہ کمی کی نہ بخیلان دی نہ اسراف کی. وم صفت دار چی لا يدعون مع اللہ الہا آخر بل معبود نبلی بل خدا نشت نمنی. او اتم صفت دار چی لا یقتلون النفس نا حق قتل نکی. اور نہم صفت دار چی ولا یزنون زنا نکی. دین پس اللہ پاک فرمائی چی کدا کار چاہ اک ومن یفعل ذالک یلقا اساما، کدا کار اکن دے بخپل گناہ سرا دانے سزا سرا ملوشی. یضاعف له العذاب دلب عذاب دو چن کولی شی یوم القیامت دا قیامت پرس. دا دا کافر پبارا کی خبر دا کہ عذاب دا دو چن کولی شی، ہمیں مومن دا پارا عذاب دو چن کول نشتا. ویخلد فیہی مہانا، دے بدے عذاب کے دے جہنم کے ہمیشہ ہمیشوی. اور رسوات کے دل والا بوی دے بر رسواوی ذلیل بوی. دا ذلیل چوی دا بد کافر وی، مومن دے دوزخ تک لارو نو دے دا ذلیل نوی دے صفائے لذی رسوائے لنزی. دے عذاب نہ بچ کے دل نچاری الا من تابا، مگر اغا سو کے توبہ اوستلا اغا با ہمیشہ اور ذلیل نوی پا جہنم کے الا من تابا و آمنا، مگر اغا سو کے توبہ اوستلا و آمنا اور ایمان امروڑو وعمل صالحا او عمل دنیکے اکو فاولائکا یبدل اللہ سیئاتهم حسنات. دے خلق اللہ پاک دا بدی با پنیکے بدلکی وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخون کے مہربان نے. زمانہ جاہلیت کے جو سمرہ بد کارونے کری فاغبان اختیمان دے اور توبہ اوستلا. اوس با اغا بد کارونا چزان تا یاد کی ندے بزان ملامت گنی با اغ بدے پجے با اللہ نیچی کی. شرک و کفر میں توبہ استلا. چسونا گناہونے کلی دی نو الاسلام یهدم ما کان قبلہو، یسومرا گناہ شویدہ اسلام اغا گناہونا انرول. اور داغے پا یاداش باندے چی دے خفقی جو زان ملامت گنی
نو د هغې بدۍ په ځای باندې ولا نیکي لیکلی شي. او دې دغه وخت کې دا توبه هم تازه کړي، دا زاړه وختونه ځان ته یاد کړي، یا الله توبه نه یم پوه شوې، فلانې کار مې کړو فلانې کار مې کړو خو جاهل او من نه پوهېدم، یا الله پوه شوې نه یم معافي راته وکړه، بیا توبه وباسي. نو الله بار بار دله د بدۍ په ځای نیکي لیکي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. چې توبه یې وویستله شرط ورسره دا دی چې عمل صالح یې وکړو، نو فإنه يتوب إلى الله متابا، دې الله ته رجوع کوي، ښه رجوع کوي. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مخکې آیات کې تیر شو، پسې آیات کې بیا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، لکه چې دا بیا تکرار راغی. دا تکرار نه دی، لکه دا توبه د مخکینۍ توبې نه مختلفه ده. لومړنۍ توبه هغه د کافر او د مشرک ده، بیا هغې ایمان راوړی دی، هغه منه لفظ هم پکې راغلی دی. نو بیا د هغه سیئات په حسناتو بدلیږي. او دا دویمه توبه دا د مسلمان ګناهګار توبه ده، ځکه لومړنۍ توبې سره و آمنه لفظ راغلی دی، دا د کافر او د مشرک توبه وه. او دا و آمنه په دې دویمه توبه کې ذکر نه دی، دې نه معلومیږي چې دا هغه توبه نه ده، دا د مؤمن ګناهګار توبه ده چې په غفلت باندې د ګناه کارونو کې مبتلا شوی دی. نو د داسې بنده د توبې ایستو نه وروستو دې صرف زباني توبه باندې اکتفا نه کوي، بلکې آینده د خپل عمل اصلاح کوي. نو دا توبه ده، او که آینده د خپل عمل اصلاح نه کوي نو دا توبه نه ده. توبه کې یو درې شرطونه دي. تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې اختیمانتیا، وقت موجوده کې د ګناه کار نه منع کېدل، باقی مانده ژوند کې د ګناه نه کولو کلکه اراده، دې ته توبه وایي. چې بنده توبه وباسي، استغفار وای استغفر الله استغفر الله، دام توبه ده، یا الله بخنه غواړم ګناه شوې ده ما معاف کا. نو دا استغفر الله یا الله توبه توبه، نو دې سره به موجوده وخت کې د ګناه کار پرېښودل لازمي وي، او که نه د ګناه په کار کې لګیا دی، یا په زړه کې د ګناه سوچ فکر کوي چې داسې به کوم داسې به کوم، نو دا توبه منظور نه ده. صبح برکف توبه برلب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خند میں آیت ز استغفار ما. صبح برکف توبه برلب پلاس کې تسبیح نیولې دي، او توبه برلب په شونډو باندې لګیا دی، توبه توبه استغفر الله. دل پر از شوقی گناه، او زړه د ګناه د شوق نه ډک پک دی. وی معصیت را خند میں آیت د استغفار ما، یہ گناه لم زما په دې توبو پورې خندا ورده. نو داسې توبه خدای نه قبلوي چې زړه کې شوق د ګناه او فکر د ګناه دی چې بیا به یم کوم او بیا به یم کوم، او یا الله توبه او بیا به یم کوم. دا څنګه توبه ده؟ توبه خو واپس کېدو ته وایي چې د ګناه د کار نه واپس شي. نو چې زړه کې نه واپس کېږي نو دا توبه نه ده. بنده عاجز دی، توبې دې وباسي.
دا नकली और बेकार तोबे दे खुदे पर असली तोबो बाने कबूली की। विदा तश पखले जे तोबा तोबा वे विदा बस फायदा दर की। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह यो शेर वेले दबल चा शेर दागा न दे अवी बरजुबान तस्बीह दर दिल गाओ हर चुनीन तस्बीह के दारद असर। बरजुबान तस्बीह दर दिल गाओ हर पजबान तस्बीह वे दर दिल गाओ हर पजल के दिदा खुल वागानो दखरो हिसाब किताब दे चुनीन तस्बीह के दारद असर नदा से तस्बीह बजे से असर उलरी पगड़म तस्बीह वाया और पजबम तस्बीह वाया। और नबी से वही के मैं मने को खैर दा सुबहान अल्लाह पजब वही और पगड़ के ख्याल न दे खैर दे दाबम असर की दाजब यो अंदान दे दाखो पा जिक्र के लग्या रहा नागोई तरमीम पके कुम ये बरजुबान तस्बीह दर दिल गाओ खर चुनी तस्बीह हमदार असर कपजब बरजुबान तस्बीह दर दिल गाओ हर कपजब सुबहान अल्लाह पढ़ की हिसाब किताब दखरो दखवागानो ले इन चुनी तस्बीह हमदार असर वे दो तस्बीह के बब सना असर भी योगल बने जुड़तवर खुशी खुख जिक्र और खतो बदार के इखलास बान पजड़ हमवी पजब हमवी प अंदामुन हमवी। इल्ला मन ताब व आमन व आमिल सालिहन लदे अजाब हमेशा अजाब और दरस वाए न बच्ची अगा खलक ताब च तोबे विस्तल व आमन व ईमान रोड़ो व आमिल सालिहन व अमल दने के उकफ उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम बस दगा खलक चिदनी युबद्दिलुल्लाहु अल्लाह बदल की सय्यिआतिहिम गुनाह नदबी हसनातिन तने को वकान अल्लाह गफूर रहीमा अल्लाह बखुद के और मेहरबान दी। वमन ताब व अमिल सालिहन अगसो के तोबे उविसल व अमिल सालिहन नेक अमल उक व अमिल सालिहन अमल उक नेक व इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा और बेशक दे यतूबु इलल्लाहि तोबा बाशी अल्लाह ता मताबा पखतो दे सरा रुजू कई दे अल्लाह तपख रुजू कवल सरा। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूरा दा खास बंदियान दा अल्लाह आगा खलक दी ला यशहदून अज़्ज़ूरा कि दीन हाजिरीगी दा दरोगो कारुनता दा दरोगो मजलिसनुता। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर दी दरोगो बातिल मजलिसनु की शरीकीगी द तोड़ो नगद दरोग और बातिल शिरक और कुफर दे न द शिरक और द कुफर पर मजलिस के न शामिलीगी द तोड़ो नगद दरोग और द तोड़ो नगद बातिल शिरक और कुफर दे न तस्बिया आम दरोग और द गुनाह कारुना दाम पर जूर लफज के पमाना की दाखिली मतलब द आयात दार से द अल्लाह मकबूल बन जान दा से मजलिसों में की न शरीकेगी तो तारीख के दरोग हुई। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाई ये न मुराद द मुशरिकान अख्तरुना और दावी मेलेली दादा खुदे खास बंजान द मुशरिकान मेले तनजी द मुशरिकान प अख्तरुनों के न शामिलेगी द मुशरिकान के कम त्यौहार और जश्न नदी पाग जश्न पाग मेलों के न शामिली। हजरत मुजाहिद और मोहम्मद इब्न हनफिया रहमहुमुल्लाह फरमाई वेदन मुराद गाने बजाने महफल नबी नेकान द अल्लाह बुजुर्गान बन जान अगरी औलिया किराम अगरी च गाने बजाने मजलिस के तंग टकोर के न शामिली।
د بے حیائی او د گدا محفل تورزینا دا اللہ نیکان بزرگان بندیان دا سے مجلس تا نوروی قوالو لنزی دکڑو باجو لنزی نہ اولیاء کرام و دکڑے باجے خوخی کڑی دی نے دبل دفار خوخی دی نے زان خوخی کڑی دی نے دلہ نہ بزرگان پختل زندگی کے چتا قوالی کرے دا دا نیکانو بزرگانو پر قبرنو باندې چې دا تنگ تکور جوړ کې دغ دوپړی چولی دوکړی باندې غږی او ټوله شپه ورته په ټوپونه وي او د جوماتونو واقع اسمان ته والوزول په جوماتونو کې همداسې کوي دا نیکانو بزرگانو چرته نه دي کړي خواجه معین الدین چشتی دا قوانین نه ده کړي تا گمراهی بزرگانو نه ده کړي رستو خلکو نه ځانه جوړه کړې ده په پښتنو کې قوالی چا راوستو ده دا دارالعلوم حقانیه اکوڑا خټک دا غوی ماهنامه الحق رساله زړې الحق رساله وګورئ نو په هغې کې د مردان مولانا مدرار الله مدرار صاحب قسطوار پرله پسې یو څو رسالو کې دا خبره لیکلې وه چې بایزید انصاري کہ بعض خلق اگر تیر روشن ضمیر ہوئی اور بعض وقت تاریخی ہوئی تاریخی وہی اغلی کلی دی کہ پختنوں کے قوانین مارا اس کے نام بایزید انصاری اختن نم دے باغ موردان و باغ تیر روشن ضمیر ہوئی اور پھر بابا اخون درویزہ بابا اغا تیر تاریخی ہوئی دغه تاریخي لیکلي چې په پښتنو کې دا قوالی د ادمتوب ما راوستل پښتنو کې قوالی دغه خلکو راوستل پیر روشن ضمیر او د چا په جواب پیر تاریخي دا کار هغه کړی دی او نور تحقیقات که غواړئ نو بیا دغه الحق زړې رسالې وګورئ نو د پیر تاریخي نور عجایبات به مو وینئ چې نور یې څه کړي دي لگ بے جرڑ معلوم شي اب بنیاد بے تا معلوم شي چې دا څنګه سره و بدترین خراب سره په پښتانو کې دا ډمټوب دراوستلی خپل اقرار کوي نو دا والذین لا یشهدون الزور دا نیکان بزرگان د خدای نیکان ابندیان هغه خلک دي چې دوی نه حاضریږي د غانے بجانے مجلس ته د بے حیائی او د گدا محفل ته نه حاضریږي امام زهری امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د شراب اسکلو او پبل اسکولو والا مجلس ته نه مراد دی نیکان خلک دغه ته نه داخليږي حقیقت دا چې بیا مختلف اقوال په دې کې اختلاف نشته دا ټول خپل ځای درست دا ټول مجلس زور دی نو د الله نیکان بندیان داسې مجلسونو نه پرهیز کوي لغو او باطل دې له دوی نه ورځي او بعض مفسرین فرمایي لا یشهدون الزور وی د زور نه مراد شهادت دی د دروغو گواهی یشهدون په معنا د شهادت په معنا د گواهی نو معنا د آیات دا شو چې دا خلک د دروغو گواهی نه کوي د دروغو گواهی گناه کبیره اور ډېر لوی جرم دی قرآن حدیث کې معلوم دی کہ دا دروغو گواہی دیر عظیم گناہ دا پیغمبر علیہ السلام و تا اکبر الکبائر ویلی دی دا غٹو نغٹ گناہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دا کم سڑی متعلق دا ثابت شی
چې د دروغ شهادت کړی دی نو دله به 40 کوړې سزا ورکولی شي، څلوېښت ګورې به والی شي، مخ به تور کړي شي، بازار کې به وګرځولی شي، رسوا به کړي شي او ډېره زمانه به قید کې واچولی شي. دا د دروغو ګواهي کوي، شهادت الزور. والذین لا یشهدون الزور، دا اللہ نیکان بزرگان بندیان هغه دي لا یشهدون الزور چې د دروغ مجلسونو ته نه حاضرېږي یا دوی د دروغ شهادت نه کوي. واذا مروا باللغو مروا کراما، او کله چې دوی تیریږي په بېهوده مجلس باندې مروا کراما نو په شرافت سره تیریږي. یو لسم صفت دی. واذا مروا باللغو، هر کله چې دوی په بېهوده مجلسونو باندې تیریږي، بیکاره مجلسونو باندې تیریږي نو مروا کراما په شرافت باندې تیریږي. بیکاره مجلس ورځي نه خو که اتفاقا چې ته په داسې مجلس ورتېر شي نو ډېر په شرافت تېرېږي. شرافت څه مطلب؟ دا فعل قبیح وګڼي، بد وګڼي چې دا خلک په کوم مجلس کې لګیا دي دا کار بد وګڼي، خو دا کار کوونکي حقیر او سپک نه ګڼي او ځان پې بزرګ او اوچت نه ګڼي، لوی تکبر نه کوي. د فسق او د فجور د مجلس کې چې کوم خلک مبتلا دي نو هغه خو مسلمانان د ګناهګار وي، نو هغوی ته سپک نظرې نه کوي. دا کار د خدای د حکم خلاف دی نو دې کار ته غلط او خطا وي، دې ته سپک ګوري او دې بندیانو ته سپک نه ګوري او خپله دې په داسې مجلس کې شامل نه دی نو په خپله بزرګۍ باندې غرور او تکبر نه کوي چې زه یو زبرګ یم چې نیم ورغلی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ په داسې یو مجلس تیر شو، ایثار نه شو په دغه ځای کې غلی تیر شو. پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسېد، ویې فرمایل ابن مسعود کریم، ابن مسعود چې دی نو دی کریم شو، کرامه په شرافت د دغه ځای نه تیر شو. نو دولسم صفت دار والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا. دا مقبول بندیان چې دي د دوی یو شان دا دی اذا ذکروا بآیات ربهم، چې کله دوی ته یاداش ورکړي شي په آیاتونو د خپل رب آیاتونه ورته ور یاد کړي شي لم یخروا علیها نور پروږي په دې آیاتونو باندې صما وعمیانا، کاڼه او ړانده د ړندو کڼو په شانتې نه متوجه کېږي، بلکې دی د سمیع او د بصیر انسان په شانتې فکر پې کوي او عمل پې کوي. چې کله د الله آیاتونه ورته وروړي شي نو ښه سوچ فکر سره پې عمل کوي، ړندو کڼو په شانتې نه. ړانده کاڼه غافل په شانتې معامله نه کوي چې ووېرېدل خو په نه اورېدو حساب نه دي اورېدلی نه دي لیدلی. آیات کې دوه څیزونه ذکر دي، آیات الهیه باندې پرېوتل یعنی اهتمام سره توجه کول دا خو ښه خبره ده، خو دویم د ړندو کڼو په شانتې پرېوتل چې د قرآن آیات ته توجه کوي نو د ړندو په شان توجه یعنی عمل پې نه کوي، عمل داسې کوي لکه چې نه اورېدلی دی او نه لیدلی دی، نو دا ټیک نه ده. نو دا نیکان بندیان دا چې نه دي چې لکه د ړندو کڼو په شانتې آیات واورېده پرې پرېوته،
بلکې دې داسې دی چې ښه سوچ فکر سره د الله په آیاتونو باندې د الله په حکمونو عمل کوي. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا اللہ نیکان بزرگان بندیان هغه یقولون ربنا چې هغوی وایي ربنا اے زمن ربا هب لنا من ازواجنا را اوبخی منگتا من ازواجنا زمن د بیبیانونا وذریاتنا او زمن د اولادنا قرة اعین یخوال دسترگو واجعلنا للمتقین اماما وګرځه منګ لرا د متقیانو پرهیزګارو پیشوایانو امامان. والذین یقولون ربنا هغه خلک چې وایي ربنا ای زموږ ربا هب لنا من ازواجنا را اوبخي منتا راکې منتا من ازواجنا زموږ د بیبیانو نه وذریاتنا زمن د اولادنا قرة اعین یخوال دسترگو وجعلنا للمتقین اماما وګرځه من د متقیانو امامان. د خپل اولاد او د خپل بیبیانو د پاره د الله نه سوال کوي چې یا الله دا زما بیبي زما بچی زما د سترګو یخوالی وګرځئ. د سترګو یخوالی نه څه مطلب دی؟ حسن بصری رحمت الله علیه د دې آیات تفسیر کې فرمایي چې یا الله زما بیبي او زما بچی دا داسې وګرځئ چې هر وخت ستا په طاعت او په تابعدارۍ کې مشغول وي. کله چې انسان خپل بچی ته عبادت باندې وویني نو زړه یې پرې خوشحاله شي. چې خپله بیبي په مانځه او په اوداسه او په تلاوت او په ذکر فکر وویني نو د سړي پرې زړه خوشحاله شي چې الحمدلله شکر دی کور والا تلاوت کوي مونځ کوي تسبیح اړوي نو په دې د سړي زړه ښه شي. دا چې دا سړی ورته مونځ کوي زمړه دا کور لږ کارونه دي دا موږ دې نه اوسګارېږو سو حتی کمی موسیٰ لیوانی شوری نکه سړی ورته وایي چې ګوره مونځ فرض دا کوه کور کې دې سره برکت وي. زه به خپل قبر کې څملم او ته به خپل قبر کې حملې نه کوم. نکه سړی کار کوي یا ورته داسې څه معمولي وړه غوندې چکې ته لاس کړي نو بس جوړهغه بورخې ته لاس کېږده زه به پلار کره راشم زه یې راغلو که یم خو راځه سخته مه اوس نو سره م شرمې توره ډال ورته وغورځوئ. دواړه بېکاره دي خدای دې دواړه د کار کړي. نو چې بنده کور ته ورشي او بیبي په مصله وي د قرآن په تلاوت وي په زړه یې ښه شي او دغې کور کې برکت هم وي. نو د هر چا بیبیانې د خدای نیکانې او مونځګزاره کړي تلاوت والا ذکر فکر والا داسې بچي دې هم خدای د هر چا نیکان کړي. ګوره دا د قرآن آیات دی دې کې دا د نیکانو بزرګانو دعا لیکلې چې خدای بچي هم نیکان کړي خدای بیبیانې هم نیکانې کړي. دې دی کې دا اشاره ده چې دا نیکان خلک یوازې په خپله نیکۍ خوشحالېږي نه یوازې د خپل ځان په اصلاح او په بزرګۍ باندې صبر نه کوي. وی خدایا زه دې عبادت والا کړم خو زما بیبي او زما اولاد هم نیک عمله کا. نو دا کوشش به کوې په خپله هم او په بچو باندې هم. وجعلنا للمتقین اماما یا الله من د متقیانو امامان جوړ کړي. امام پیشوا داسې ښکاري لکه چې اوچت منصب دا سړی غواړي یو لویه عهده غواړي چې امام د متقیانو امام کړي نو داسې لویي غوندې او پکې نه راځي. نه نه
دیکھ لوئی ناراضی ہر سڑے قدرتی د خپل کور امام دی ہر سڑے قدرتی طور د خپل کور امام دی دی مشر دی بچی او خزا دا د مقتدیان دی نو چې کور کې بچی نیکان وي نو دا د کور مشر به خوشحالی نو خدای ما د متقیانو امام کې چې دا بچی مې نیکانی شر شدت پکې نه وي جنګ جګړه پکې نه وي هر وخت ذکر فکر کې د یو بل نه مخکې کېږي نو سړی خوشحالی او چې دا سړی کور ته راشي او زامن یې جنګ لګولي او دی ورته خوار خوار ګوري یو ته مینت کوي بل ته مینت کوي یو هم وله دیکه ورکړي بل هم وله دیکه ورکړي د دې غریب په زړه څه تېرېږي چې دا بچي یې جګړې کوي چې بچي د خدای کور کې نه جنګوي نو د سړي زړه په قلاري چې بچي یې نیکاني نو دی وایي خدایه ما د متقیانو امام کړي داسې د جومات دا امامتین ده که نه چې دا سړي دا مقتدیان هر وخت یو بل سره کله په بان جګړه او کله په قامت جګړه او کله دننه مونځ کوو کله بار مونځ کوو په دې جګړه کله په دې ټیم مونځ او کله په دې ټیم یو بل سره هر وخت یې مشت و ګریبان نه امام غریب یم خفه چې خدای څوک دا د چا امام شوی یم او چې دا مقتدیان یې ښه په قلار خاموش جومات ته راځي ذکر فکر او مونځ کوي خاموش وځي امام یې د شر او د شور نه خلاص خو چې د بهر علاقې نه میلمه راشي جومات ته وګوري که نه نو د دې خلکو خاموشي یې خوښه شي د د عبادت دا طرز یې خوښ شي نو چې بل ځای ته لاړ شي فلاني ځای ته تللی وم نو داسې ښکلي خلک وي زه جومات کې جوړېده نو د محراب دپاره پېښور ته تلو یو جومات هم کته چې هلته وګورو چې محراب یې څنګه دی هغسې یې محراب جوړ کړو لاړو هغه جومات کې لمونځ وکړو په ادب خاموش خلک راغله او لمونځ یې وکړو او بس خاموش ووتل من سره د جومات مشر امان الله دې خدای وبخښي هغه وایي د دې جومات د محراب نه مې دا خلک ډېر خوښ شو دې خلکو دا چې په قلار لمونځ وکړو په قلار ووتل لکه چې دلته څوک نه وو نه مخکې نه اوس داسې په خاموشۍ نو د هغې خلکو هغه خاموشي او په ښکلې طریقه عبادت یې خوښ شو وی محراب به کېږي نو د کم جومات مقتدیان چې ښه شي نو امام یې ښه شي دا سوال کوه چې خدای ما د متقیانو امام کې د په کور کې هم د متقیانو امام شو په جومات کې خوشحاله دی ټول خلک د خدای ښه شي دې دې پورې د عباد الرحمن صفتونه الله بیان کړل د نیکانو بزرګانو د ښکلي خلکو صفتونه الله بیان کړل نو دې نه به الله څه بدلې ورکوي اولئک یجزون الغرفة الله به د جنت بالخانې ورکوي غرفه بالخانې ته وایي نو داسې نیکان خلک په جنت کې داسې ښکلې بالخانې به ورکړي لکه په دنیا کې په ځمکه کې چې بره ګورې ستوري ځلیږي نو په جنت کې د داسې ښکلې خلکو بالخانه به لکه د ستورو د لرې نه ځلیږي نور جنتیان به ویني پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په جنت کې داسې بالخانې به وي چې د هغې دننه حصه به د بهر نه ښکاري او بهر حصه به د دننه نه ښکاري وی خلکو ته پوس کوه چې دا بالخانې به کومو خلکو ته میلاویږي پیغمبر علیه السلام فرمایل وی هغه خلک چې په خپلو خبرو کې نرموالی کوي خپل کلام نرم او پاک ساتي او هر مسلمان ته سلام کوي او خلکو باندې خوراکونه خوري ویطعمون الطعام او بیا د شپې تهجد مونځ کوي خلک اوده وي او ډېر د شپې مونځ کوي وي دا بالخانې د هغه چا چې په خبرو کې نرمي او صفایي وي مسلمانانو ته سلامونه کوي او په خلکو طعامونه خوروي او د شپې خلک اوده وي دوی مونځونه کوي نو دې خلکو له بالخانې او دا جنتیان دا بزرګان په جنت کې ویلقون فیها تحیة وسلاما یو بل ته مخامخ کېږي نو د نورو نعمتونو نه علاوه دا اعزاز به وي چې فرشتې ورته مبارکباد او سلامونه به کوي اولئک یجزون الغرفة دا هغه خلک دي چې دوی له په بدل کې ورکولی شي الغرفة بالخانې
बिमा सबरू सबब द साबित कदम पाते के दो पदीन बांधे वयुलक्कौन फीहा तहियतन व सलामा अदील मुलाकात लराजी पदे जन्नत के फरिश्ते तहियतन व सलामा द दुआ द सलाम द पारा मुबारकबाद व सलाम द पारा खालिदीन फीहा दीबा हमेशा पदे जन्नतुन की हसनत मुस्तक़र्रन व मुकामा देर खश्त जाए करार दबी बवी हसनत मुस्तक़र्रा द करारी जे बदबी खश्तवी व मुकामा और उसे दो जेबन खश्तवी कुल मा याबअु बिकुम रब्बी ओ आया पैगंबर अलैहिस्सलाम मा याबअु बिकुम सफरवा की पता सुबान रब्बी जमा रब लौला दुआउकुम कचरे तासु दुआगान न कोले इबादत न को साबत हैसियत हुई वो दुआ के इबादत के अल्लाह ने शान दराता कर दिया निगर कर दी फकद कज़्ज़बतुम या काफिर तखिताती फकद कज़्ज़बतुम या काफिर तास तकज़ीब को फसौफ यकून लिज़ामा बस दर्द के पता सुबह बड़ा आज़ाब लाजिम शी ना आज़ाब बदे दगार हार शी काफिर तवई सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।